صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین انتهایی دنیا نه کناره کش خلکو، ډیر سخت زهد او د دنیا نه بیرغبته خلکو. دنیا هغه ته داسې لګیدا لکه د خاورو سره چلې وکړي. سلمان فارسی رضی الله عنه صحابه کرامو کې دا ټول نه د لوی عمر سره ده. د محدثینو په دې اتفاق ده چې 2.5 کاله عمر خو دا ده، خو بعض محدثین چې نه 300 کاله عمر 2.5 نه زیات کې اختلاف ده. 2.5 کې چا اختلاف نشته. سپینه ژیره و ډیر مشر سړاو، دا چې کله مړېدو ډیر ژړېدو. عملګرو ته ویلو چې سلمان 2.5 کاله خو د عمر و، د عمر خو چا عمر نه ده. انس ابن مالک رضی الله عنه هغه ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمر برکت دعا کړې و. هغه 103 سال عمر و، یا د یو قول مطابق 98 سال عمر و. او دغه موږ د اخیری امت شپته او یا کني سل کاله زیات نه زیات د موږ عمر دغه دورانیا ده. د الله رب العالمین ډیر عمر ورکړو. ډیر ژړېدو نه عملګرو نه تپاسو چې داسې لاګي لکه دنیا پسې خپای چې نور عمر خدای درکړو. نو هغه ته جواب ورکړو چې زه دې ته نه خپای چې دنیا نه روانه. یو خبره مې ذهن کې دماغو کې تویږي، هغه ډېر پریشان کړی. دا چې موږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وصیت کړو چې تاسو دنیا کې داسې وخت تیروئ لکه د مسافر او راهګذر چې وخت تیروي. زه چې د خپل کور ته ګوره، ما سره غلا پرته ده په کور کې، او ما سره سورلی ویلوړې دي په کور کې، د ایما کپړې سامان هم شته ده. راهګذر خو دومره کوي چې وی ټوکری کې ځان سره 2 وخته توشاره واخلي، په جوب کې ډېرې زیاتې وي خو 15 درهم ځان سره واچوي چې لارې کې په ضرورت پیش، یوه ټنډې ځان سره راخوستې وي او یو ټیکرا په مټ باندې واچوي. ایما خو سامان د مسافر نه زیات ده. زه چې اوس لاړ شه او نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مو سام نوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به خپل مخ څنګه جواب وم چې ما دنیا کې د مسافر غندې وخت نه وتر کړه. بس دې خبره ته پریشان یم. عملګری یې چې کله سلمان فارسی وفات شو، موږ خیال دا و چې دا دومره پریشان ده، نو ډېره دنیا به پرېږدلې وي ځان پسې، غټ جایداد به وي، لویه بدشهي به وي. نو موږ د هغه ټوله جمع پونجي ارجامه کا. نو سلمان فارسی رضی الله عنه ټول چې څومره د هغه میراث پاتې شو، ترکای پاتې شو 100 درهم وه چې هغه د زکات نصاب نه جوړېږي. 200 درهم د زکات نصاب ده. د زکات نصاب په لسمه حصې باندې هغه سره پیسې وي، هغه مالیت نغد نه، دا لوټې موټې به پرتې وي، یو ټیکرا به هغه به په مټ شولو. خو هغې ته دومره دا پریشان و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره مولا کې سار ته نه ورسوله. نو یو سړی چې هغه دنیا کې دومره مشغول شي چې د هغه شپارس په دې تیریږي چې ایما بلډینګ غاټ وي، د ایما سورلی ښایسته وي، د ایما کپړې شي وي، نو دا آخرت د زندګۍ نه پاتې سړی وي. دا ټول توانایي بس په دې دنیا کې خرج کیږي، خاورې کیږي. آخرت د پر ځان سره دا توشا نه وړي. دا به آخرت کې تهیدست وي، تش لاس به وي، څه به یې سره وي نه. نو یو خو موږ تاسو دپاره غټ روکوټ هغه لوی لوی امیدونه تړل دي.